السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو ډاکټر امیر لیاقت چې د پی ټي ای د ایمینیو د کراچۍ اوسېدونکی و، هغه عزتمنو وفات شولو. راځئ مینوال دا څنګه وفات شو او اخر چا سره داسې کار وکړ. ټول معلومات د تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي وکړم. تاسو کو چارې زمونږ سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوس د ټالۍ نشانه وه چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. ډاکټر امیر لیاقت د پی ټي ای د ایمینیو د عزتمنو د عمران خان خلاف د اوچ هم اچولی و. عزتمنو تاسو ته یاد وي چې د ده درې ښځې وي، اخرنۍ ښځې هم دې سره عزتمنو لانجه ورسره شروع کړې وه. ته د هغې نه بعد به عزتمنو د زړه دوا خو ولګېدله. اوس عزتمنو په سوشل میډیا باندې همدغه شانتې خبرونه روان دي چې امیر لیاقت یعنې وفات شولو. خو مینوالو دا وفات شو دا خبره رښتیا ده، خو د څه د وجې نه یعنې وفات شولو. مینوالو د کور بند و، په کور کې کامرې سره نږدې خوا کې جنریټر ایښی و. د هماغه جنریټر د دور لوګو د وجې نه عزتمنو دا وفات شولو. دلته مخکې هم د زړه د دوره لګېدلې وه، د الله تعالی بچ کړی و. خو مینوالو د زړه بیمار و، روغ نه و. د زړه بیمار سره هېڅکله عزتمنو داسې دورې او داسې لوګي ښه نه وي. خو مینوالو د سره کور کې صرف دوه مزدوران او یو دا و، کوم یو د سره عزتمنو یو ډول هغه ټول حقیقت ښکاره کړو او ویلې چې د ځان ته مخې ته جنریټر لګولی و. د دغه جنریټر د لوګي د وجې نه دا وفات شولو، یعنې ساه یې بنده شو. چې اسپتال ته مو رسوو نو د ده ساه وتې وه او مړ و. موږ د عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د ساره زموږ د سوپر کلیک چینل د ساره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټالۍ نښان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.